أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقره رکو نمبر 23 آیات نمبر 217 او 218 دو آیاتونه انشاءالله ویلې کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله چې دی نو 14 حکم ذکر کوي. دوی تپوس کستانه چې دی نو هغه په باره د میاشتو عزتمندو کې چې دې کې قتال چې دی نو هغه جهاد فی سبیل الله قتال څنګه دی. تفسیر خازن معرفه ذخیرة الجنان دې حضراتو چې دی نو هغه لیکلی دي وی چې د حضور علیه السلام د ترور زوی حضرت عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه د غزوه بدر نه 2 میاشتې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه ولیکلو او یو مکتوب خط ولیکلو او هغه خط کې چې نو هغه لی ورکړلو د هغې روان کړلو او وی ورته چې دا خط به چې دی نو هغه د 2 ورځو پورې نه کولاوهي. 2 ورځې بعد چې تو کم مقام ته ورسې نو هلته به بیا دا خط چې دی نو هغه کولاوي کې او د دې متپدې کې چې دنه کم حکم نو هغه به بیا د هغې موافق به عمل وکړي. حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه ځان سره 80 تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کړلو. دوی د حضور علیه السلام د دغه فرمان متعلق چې نو هغه روان شولو. 2 ورځې بعد چې دوی سفر وکړو نو بیا دوی هلته یو مقام ته چې نو هغه ورسېدل چې د طائف او د مکې مکرمې په منځ کې ځای نو ځای نو کله چې هلته دوی ورسېدل نو دوی د دغه رسېدلو نه وروستو بیا یې هلته خط کولاو کړو. خط چې کله کولاو کړلو نو د دغه خط کولاوېدو نه وروسته په هغې کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ورسره چې نو مفهوم د دې دا خط چې تاسو کې چې کم کسان ما درته څنګه حکم کړی دی دې مطابق تلل غواړي نو هغه کسان دې لاړ شي. کم کسان که د دې موافق مخکې تلل نه غواړي نو تو هغه کسان مجبوره کې نه زو باندې به جبر نه کې. حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې نو هغه خط پړاو کو هغوی ته 80 صحابه چې نو ټول ورته وویل موږ د حضور د فرمان مطابق چې نو هغه تیار یو. دوی د هغه ځای نه چې نو هغه روان شولو ان تر دې چې نو هغه د طائف او د مکې مکرمې خواته چې نو هغه ورسېدل. دې دواړو ځایونو په منځ کې شولو. هلته دوی سره چې کم د عیر قافله د قریشو چې نو هغه روانه وه نو دې د هغې قافلې د جاسوسۍ دپاره تللي چې دوی څه کوي او څه ترتیب باندې دي. نو د هغه ځای نه د طائف نه د قریشو دغه قافله چې دی نو هغه را روانه وه. نو دوی چې کله هغه قافله ولیدله نو د هغوی سره د دوی چې دی نو هغه مقابله راله. اوس چې کله دغه مقابله راتلله نو دا د جماعت الاخرى جماعت الثاني چې دی نو هغه ورته ویلی کېږي. بیا لکه څنګه چې اوس نن 27 دی نو هغه دی بیا په دې پسې چې نو هغه وروستو رجب راځي. نو دوی دغه ځای ته چې کله ورسېدل نو د دوی دا خیال شولو چې نن د جماعت الاخرى جماعت الثاني چې دی نو هغه اخرنۍ 29 ورځ ده
هغه ورځ چې دی نو هغه داسې چل وشولو چې دغه شپه چې دی نو هغه د یو کم تېش میاشت وختله او په هغه ورځ باندې چې دی نو شپې له سپومۍ چې دی نو هغه راوختله هغه د رجب میاشت شروع شوله. نو د هغوی سره چې کله څه مسله چې دی نو هغه راله نو په دې کې آلتي ابن حضرمي دا چې دی نو یو کافر هغه په دې کې ولګېدلو او دویم حکیم ابن کیسان او عثمان ابن عبدالله دا دوه تنه غلاچیانو هغه کافران دای قید کړل او دوی حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله راوستل. اوس چې دوی کله راوستلو نو شپې له بیا چې نو هغه پته ولګېده چې دغه میاشت هغه بدله شوې وه، رجب میاشت شروع شوې وه او مخکې موږ ویلو چې اشهر الحرم دا 4 میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا درې چې دی نو هغه پرله پسې دي او رجب چې دی نو هغه د دې نه ځان نه ده او دې میاشتو کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دور نه د هغه وخت نه په دې کې قتال چې دی نو هغه ممنوع ولو. نو مسلمانانو به هم نه کولو، کافرانو چې دی نو هغه به هم دې کې قتال نه کولو. نو آلتې چونکې غلطۍ باندې دغه قتال په دې کې واقع شو په وړاندې تاریخ د رجب باندې، نو دوی چې کله رالل صحابه کرام هم پریشانه، آلتې خلکو چې نو شور چې نو هغه جوړ کولو. دا وګوره چې نو دا د حضور امتیان دي، دا د حضور چې دی نو متبعان دي او دوی چې نو هغه ځان ته په حق او سج دی نو دی چې نو هغه د اشهر الحرم د میاشتو چې دی نو هغه بې حرمتي وکړله. نو دوی دغه خبرې له هوا چې دی نو هغه ورکړله. لکه نن سبا تاسو کوم که خیالي کله چې دی نو هغه عام خلک دنیا کارونه د ناجایز ناروا چې دی نو هغه به کېږي، خو که د یو سړي چې دی نو د دین سره تعلق یا د اهل دین سره چې دی نو هغه تعلق وي او د نه معمولي قدرې چې دی نو هغه هم غلطي وشي نو دا به هر سړی چې دی نو هغه الجاوي بیا. نو دوی دغه شانتې د هغوی مچ دی نو هغه یې جوړه کړله. نو کله چې دا جوړه شوه ان تر دې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو هم دغه پیغام راورسېدو، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغې نه انکار وکړو چې زه د نه مال نه ګوتې وړم نه چې نو ستاسو دا قیدیان مې په کار دی، تاسو ته خو ما دا نه ویلي چې تاسو په اشهر الحرم کې چې نو هغه جنګ وکړئ. نو ما خو تاسو ته د دې خبرې نه درکړې، ما چې تاسو کوم کار ویلو هغه به یې کړم. نو دې باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ چې هغه امیر ولو دوی ډېر زیات پریشان شولو. الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، دیستانه چې دی نو هغه تپوس کې د دې په باره کې چې د میاشتې د عزتمند دی کې قتال چې دی نو هغه څنګه دی. قل ووایه ورته قتال فیه کبیر، دې کې جنگ چې دی نو هغه منع دی، لوی کار دی، خو وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام، دا خو د دې نه غټ غټ ګناهونه دي، دوی په دې باندې چرته ولې نظر نه لاچوي. دوی چې دا خبره دومره الجاوهي نو صد عن سبیل الله، د الله د لارې د خلک چې دی نو هغه منع کول دا خو د دې نه غټ ګناه دی او دوی چې نو هغه تاسو یې منع کړی نه وای. ذوالحجه چې نو ذوالقعده کې الله پیغمبر مخکې موږ رسول حدیبیه چې بیا پکې واقع شوله نو ذوالحجه نو هغه پای کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د 1400 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره دتلو. نو دوی ته په هغه وخت کې چې نو د اشهر الحرم ادب ورته یاد نه چې تاسو یې منع کولی وکفر به او دی په دغه اشهر الحرم چې دا چې نو مبارکي او برکتي میاشتې دي، نو په دغه عزتمندو میاشتو کې دوی چې نو په خپله د الله سره شریک جوړی کفر کوي، دوی دې ته خیال نشته. والمسجد الحرام، د مسجد حرام نه چې نو هغه خلک منع کوي، دا په دې کې ولې دا معمولی خبره ده. و اخراج اهله منه اکبر عند الله، او دوی چې دغه ځای نه د الله جل جلاله چې نو هغه مخلوق د دغه حرم اوسېدونکي په اشهر الحرم کې او دغه شان په دې میاشت کې د هغې د هغه ځای نه مجبوره کړل او صحابه کرام او حضور علیه الصلاۃ والسلام هجرت باندې مجبوره کړل وباسل، نو دا خو اکبر عند الله، دا خو د دغه یو جنګ نه چې دی نو هغه د الله په نیز بارها ګناه چې دی نو هغه خطرناک ګناه دی. والفتنه اکبر من القتل، او فتنه امام چې دی هغه تفسیر خازن والا هغه معنی کړل الشرک، شرک خو د قتل نه چې دی نو هغه لوی ګناه دی. ولې که شرک چې دی نو یو سړی دغه نه کړی دی حلال نه ګڼي او د نه چې دی نو هغه دا وشي نو دا خو ګناه دی، خو کفر ته به سړی نه رسي او د سره چې نو سړی که جهنم ته لاړ هم شي توبه ونه باسله تلافي ونه کړه نو څه وخت بعد به بیا چې نو جهنم نه راوځي جنت ته به لاړ شي.
خو شرک چې چا وکړو نو دی خو به همیشه د پاره چې جهنم کې. نو الله جل جلاله یې دې چې نو دا خبرې کې دې چې نو دا نه پکارو. نو دلته وس اشهر الحرم نو مخکې مونږ ویلو د دې عزت چې نو هغه باقی پاتې دی او کنه دی. نو په دې کې نو د جمهور علماو دا غوی چې نو قول جمهور فقها جمهور علما قول دا دی چې دا آیات نو هغه منسوخ شوی دی د سورته برات په آیات نمبر 36 باندې چې نو هغه فقتل المشرکین حيث وجدتموهم او بل ځکه علاوه وقت چې نو قاتل المشرکین کافه تاسو پوره ټول چې کم زې دومره وای دی چې نو هغه قتل کې دغه حکم چې نو هغه وای منسوخ شوی دی. حضرت عطا ابن ابي رباح رحمه الله داغه پنځ داغه د آیات وسوم چې نو هغه پاتې دی هغه دا حکم منسوخ شوی نه دی. البته دی کې تصریح لګه استثناء راغلی او هغه استثناء په دې جوړ راغلی چې مسلمان به په دې میاشتو کې وسوم پهل نه کوي خو کچرته په دا باندې د کافرو د طرف نه پهل وشولو په اشهر الحرم کې نو دی بیا دغه جوابي چې نو کاروایی کولای شي. الله وی ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دا کافر چې نو هغه دوی به همیشه وي دا قاعده د مخکې تاسو ویلې ده چې کله چې نو هغه مثبت په مثبت باندې داخل شي نو دا غي د نفي په نفي بل داخل شي نو دا غي اثبات پیدا کیږي. نو الله وی دوی به همیشه وي لا یزالون همیشه به دې ستاسو سره قتال کوي جنگ به کوي جهاد به کوي حتی یردوکم عن دینکم چې تاسو د دین نه واوړي ان استطاعوا څومره چې د دوی طاقت دی. نو دا د کافر د همیشه نه چې نو هغه د قهر بره دی په هیڅ حالت باندې چې نو هغه مسلمان نه معاف کوي ځکه د پته چې د سره د لوی سرمایه ده کله د پیسو په لالچ باندې کله د ښځو په لالچ باندې کله چې نو په بل یو مصیبت د غواړي چې نو هغه زو د دین نه واړو. خو الله جل جلاله فرمای دا یاد ساتي ګورئ ومن يرتد منکم عن دینه څوک چې د خپل دین نه چې نو هغه مرتد شو العیاذ بالله نو فیموت وهو کافر او د په دغه حالت د ارتداد کې چې نو هغه مړ شولو فاولئک حبطت اعمالهم دغه سړی اعمال چې نو هغه ضایع شولو فی دنیا والآخرة دنیا په ځون کې هم او د آخرت په ځون کې هم یعنی د په حالت چې نو ارتداد کې د دنیا نه لاړو نو بیا د دې سړی چې نو تمام اعمال چې نو هغه ضایع شولو. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمت الله علیه فرمای و یو سړی چې نو هغه کافر شولو او بیا د ارتداد نه ورسته د دوباره واپس بیا مسلمان شولو د چې اوسه پورې کم عمره کم حجونه کم زکاتونه کم منځونه کړي دا ټول عمل چې نو هغه د ختم شول. الله وی حبطت د تمام اعمال چې نو هغه ضایع شولو دی بیا اثر نو چې نو هغه اعمال کوي. اوس دا د غواز دي کې نه چې سړی او سړی چې نو تصریح کفر چې نو هغه او کې دی چې زو یا عیسائی شولم یا يهودي شم الیاذ بالله یا بت ولا مخکې مونږ ویلو بعضی کرته چې نو انسان سحر به مسلمان ما خام به کافر ما خام به مسلمان سحر به کافر. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله کم چې نو هغه زمنګ د احناف مشهور او معروف چې نو هغه فتاوا د فتاوا شامی دوه سوه کاله مخکې چې نو هغه تیر شوی دی په هغه وخت کې هغه ذکر کوي وایي هر سړی چې نو هغه په کار دی چې په میاشت کې یو پیر خپل دی کار چې نو هغه تجدید کوي د یو پیر په میاشت کې خپل نکاح چې نو هغه تجدید کوي دوباره چې نو هغه نکاح کوي او هر سړی چې نو هغه په کار دی چې نو هغه میاشت کې یو پیر کم از کم چې نو هغه ایمان چې نو هغه تازه کوي. وی ولې د چې نو هغه خلې نه بعض وخت کې داسې خبرې وای خطلې چې هغه به د باعث کفر چې نو هغه وي. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله درنن دوه سوه کاله مخکې چې نو هغه تیر شوی دی. هغه ولې وی بعض وخت کې لکه مثال ورکړی دی وی زه به یو سړی ته چې نو هغه څوک مثال به طور کې تا ورته چې ګوره ګیره پرېږده دا خو د 1,24,000 انبیاء علیهم السلام واجب عمل دی او دی چې مړه بل سکار دی نشته الیاذ بالله خو تو یو ګیره د پرې ګیره پورې چې نو هغه انخه دی دا باعث کفر دی. دا سړی چې نو هغه د ایمان نه خارج شو دی چې نو هغه لاړو نو دل دي نو باز ډېری خطرناک خبري نو په دغه وجه باندې دا چې نو دا قول ذکر کړي اوس یو سړی مرتد شول نو د سره ډېر شي احکامات په دغه حالت د ارتداد کې چې نو هغه د څوک مړ شو د هغه وارث نشي جوړېدی د په خپل مړ شو د مسلمان چې نو هغه وارث نشي جوړېدی خزه چې نو هغه په طلاق شوله دغه شانت چې نو کده په دغه حالت کې مړ شو د باندې به غسل نه کیږي
جنازه به ولا نه کېږي. مسلمانانو چې دی نو هغه په مقبره کې د تخچینو خښول دا به نه کېږي. نو ځکه الله وایي دا یاد ساتئ ومن یرتد منکم ان تر دې الن کې د اهل کتابو ذبیحه چې دی نو هغه وایي جایز ده. خو که یو سړی الیاذ بالله عیسائی او یا یهودي شو د مسلمانیت نه چې دی نو عیسایت ته یا یهودیت ته چې دی نو هغه وخت نو د دې سړي ذبیحه به بیا هم نه خوړلی کېږي. دغه شانتې کې یو ښځه چې دی نو هغه اهل کتابو د ښځو سره چې دی نو نکاح کول جایز دی چې کله د هغوی په خپل دین باندې قایم وي. نو وایي که یوه ښځه د مسلمانۍ نه چې دی نو هغه عیسایانه شوله یا یهودۍ شوله د هغې سره بیا نکاح چې دی نو هغه هم نه کېږي. ځکه دا چې دی نو هغه دین اسلام د ټولو نه اعلی دین دی. د دې نه بل طرف ته تلل دا چې دی نو هغه باعث کفر دی. الله ځکه وایي حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نو بیا دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین جنو حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ او داغه د مرګري پریشان شولو بلکې بعض ته هغه حضرات لیکلي وي بعض صحابه هم د چیر دی غریبانو دومره سفر وکړلو دومره مجاهدی چې نو هغه برداشت کړل دومره جهاد چې نو هغه وکړلو او دنیا کې ورته هم سم ملاو نشول او آخرت کې هم څه اجر او ثواب نشته ځکه دوی خو پر رجب کې چې نو هغه وجنګیدل. الله جل جلاله دا دویم آیات راولېږلو دا دین دا چې نو هغه غلطي شوې ده او اجتهادي غلطي معنی چې دی نو دوی نه غلطي شي او غلطي چې دی نو هغه قابل اخذ نه وي. نو الله جل جلاله د هغوی د تسکین دپاره د هغوی د براءت دپاره دا آیات راولېږلو ان الذین آمنوا والذین هاجروا آی کسانو چې ایمان یې راوړو هجرت چې دی نو هغې وکړلو وجاهدوا فی سبیل الله او د الله په لار کې چې نو هغه جهاد وکړو یعنی الله جل جلاله د دوی دغه معرکې ته چې نو هغه جهاد وي چې دا بالکل حق او صحیح چې نو هغه ولو دا جهاد ولو اولئک یرجون رحمت الله دا کسان د الله د رحمت چې دی امیدوار دي. الله بدل خپل رحم چې دی نو هغه په دنیا کې هم کې او په آخرت کې مو د دې د عمل د الله ته خوښ او قابل قبول عمل دی ځکه الله پاک دا غینه تعبیر چې نو هغه په جهاد سره وکړلو. والله غفور رحیم الله چې نو هغه بخون کې مهربان دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یسألونک تپوس کې ستانه ان الشهر الحرام په میاشت د عزت کې قتال فی چې په دې کې قتال جنگ څنګه دی قل اوای ورته قتال چې قتال جهاد فی نو جنگ فيه په دې کې کبیر لوی ګناه ده وصد عن سبیل الله ومن کول د الله د لارې نه وکفر به او د الله د ذات نه انکار کول والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه منع کول و اخراج اهله او وستل چې نه د دغه اوسیدونکو منه د دینه یعنی د خانه کعبه د دینه اکبر لوی ګناه ده عند الله د الله په نسبت دی والفتنه او فتنه یعنی کفر اکبر من القتل دا د قتل نه هم لوی ګناه جرم دی ولا یزالون او همیشه به هغوی یعنی کافران یقاتلونکم چې جنگیږي بس تاسو سره حتی تر دې یردوکم چې واړی تاسو لره ان دینکم ستاسو د دین نه ان استطاعو تر څو چې د هغوی وس وي تر څو چې د هغوی طاقت وي ومن یرتد منکم او څوک چې واپس شو مرتد شو ستاسو نه ان دینه د خپل دین نه فیموت او هغه بیا مړ شي وهو کافر داسې حال کې چې هغه کافر وي فاولئک حبطت اعمالهم نو پس هم دا هغه خلق دي چې ضایع شول د دوی عملونه فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او هم دغه خلق چې نو اوسیدونکي د جهنم دي دوبهوي پاغې کې همیشه د پاره ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي والذین هاجروا او کسان چې هجرت وکړلو وجاهدوا جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې اولئک یرجون رحمت الله هم دغه خلق امیدوار دي د الله پاک د رحمتو والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی.